زمکه چې کله پیدا شوه د مفسرین لیکي حافظ ابن کثیر او نور علماء لیکلي دي چې کله الله پاک د ازمکه جوړولا یو غټه ملغلر الله پیدا کړه او هغه ملغلر ته د خپل قهر په نظر وکتل نو هغه ویلې شوه نو چې هغه اوبه شوه ویلې شوه لوګي ته بار الله دا لوګي نه الله اسمانونه جوړ کړل او دا هغه چې ویلې شوه دا هغه د پاسه زګ راغی دا هغه زګ نه الله ازمکه جوړ کړو هغه اوبه خوبري دا یو ملغلر ویلې شوی دا چې څومره نن درې مېسا یا څلورم مېسا ازمکه دا باقي ټولې وبدي 2/3 یا 3/4 دا چې څومره وبدي دا هغه ملغلره د خدای په غضب او په نظر باندې ویلې شوی دا دا اوبه او د هغې د پاسه زګ نه ځمکه جوړه شوه او چې دا زګ د کوم ځای نه بنیادي د زګ دا مینځو دغه ځای کې رب العالمین د بیت الله فیصله کړې وه دلته بیت الله جوړ الله ځمکه پیدا کړه بیا اسمانونه جوړ کړل والارض بعد ذلك دحاها او بیا ځمکه خوره کړه او ځمکه کې د انسانانو د فایدې څیزونه الله برابر کړل دا بڑا قیده دا ځمکه داسې لکه یو بال چې په اوبو کې رړقي نو الله په غرونه کې ښودل په درنه کړله یو ځل د صحابو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو وی د الله رسوله د غر نه مضبوط شی شته دغه غر خو ډېر لوی تاسو د غرونو سلسله نه دی لیدلې تاسو چې د غرونو سلسله وګورئ د ازبکستان ته موږ جاس کې چې تلو نو د غرونو سلسله جاس ښکته شو کوزیده نو مو لیدل چې بالکل د افغانستان په اخیری حدودو دا کوه همالی او دا لوی غر دی باندې د ټولو د غرونو سلسله چې جاس په رواني نو غرونه یا سړی سعودي ته ځي نو په دې لار کې به ته وایي چې خدای پاک دا سونه غرونه دي او دا الله ستاسو نه لوی قدرت دی مونږ میږي کې دی میږي ته هغه خپل لږ ځای دنیا ښکاري مونږ ته دا لږ چې څونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاري دا الله ډېر لوی قدرت دی ډېر لوی طاقت دی او دا الله ډېر لوی دنیا ده وی د غر نه مضبوط شی شته ویو هل من خلقک اشد من الجبل وی اوس چې وی الحديد اوسپنه واقعي اوسپنه چې غر لرو برې نو غر ټوټې کې د اوسپنې په ذریعه په غر کې سرنګونه وتی دي وی الله د اوسپنې نه مضبوط او طاقتور شیشته وی او وی سوي او بو وی اور ولی غټه اوسپنې په اور کې واچي هغه اور سره هغه اوسپنه مې دغه شي نرم شي سیخته جوړه او قبل شي ته جوړه تاوي را تاوي لوار اوسپنه په اور کې واچي نو چې سپې کوي نو بیا پې کوي اور الله د اور نه مضبوط او سخت شی بلشتا طاقتور وي او ویسه او به ډیر اوري خو چې الله به بارانو کی اور ختم شي او به واچي اوس په نخه ګرمه د تکسر او بو کې واچي شروع کی او تک یخ په خروزي الله وی د او بونه طاقتور شیشته وي او ویسه هوا طالبانو به زمونږ وی دا څنګه څه مسله ده اوس پته ولګېدله چې د اوبو نه هم طاقت ولې دا څونه باران چې کېږي د وریځ ټول د اوبو ډکوي دا د هوا په زور ځي راځي هوا وړي د پټنونو هغه اوبه چې ځمکه کې ځایږي نه اوس کراچۍ کې بارانونه شروع دي د سینې پورې خلک ډوب پکې پراته دي دا د وریځ نه د اوبه را روانې دي او هغه وریځ پسې هوا روانه ده هغه د هوا په زور دي څومره پټنونو نه چې بې حسابه اوبه دي په دې وریځ کې هغه د هوا په زور باندې کله یو خوا دي کله بل خوا نن تاسو ته پته ده چې ټول نظام په هوا جس په هوا په زور باندې لوځي جس چې بره خېږي د هوا په زور شاته نه هوا ولي انجن او به جس بره روان دي او ګاډي چې روان دي وګوره څومره د لسټیري دي ګاډي چې څومره روان دي او د ټنونو غټ پکې د ماربلو دا غټې تیږې پرتې وي دا د څه په زور باندې روان دي ټایر کې درنه روان هایدرالک سیستم اوړې روډې ټول په هوا باندې چلیږي ټول په هوا باندې اور پیغمبر مبارک مخکې فرمایلی مونږ خو باغې هوا ته کتل که نه چې د وریځ غلی مونږ خو باغې هوا ته کتل چې په دریاب کې کشتۍ زغلی دی دا هواګانې چې دا نن سبا څومره ټایر کې دننه ده او ګاډې پې چلیږي او هایدرالک سیسټم دی او صاحبه دا بارود او دا ټول دا مونږ نه لیدل هوا وی دې نه طاقتور شی بل شته
دا خبر الک پاغه وروره دینا طاقت ورستا وی او ویسه وی بنی آدم دا آدم اولاد ته صدقه ورکی دا غینه طاقت ورخی ولنجده صدقه سره د خدای قهر ختمي صدقه سره د خدای غضب ختمي صدقه سره بیماری ختميږي صدقه سره بد نظری ختميږي صدقه سره سحر او جادو ختميږي صدقه سره د خدای عفت ختميږي صدقه سره باران بنديږي او ختميږي صدقه سره ذل او طوفان ختميږي او بنديږي هر څه چې راځي د الله د غصه او د قهر د وجه نه راځي او چې صدقه مسلمان ورکی د الله پنوم د خدای غضب ختم شو الله خپل قهر ختم کی قهر ختم شو د خدای رحم راشي دا د صدقې برکات ومن بل خلق بصدقو کې نه یو خپکی ګونه پښتون قوم ته منځ کنو دی بوی د شل رکعات به منځ کنو 50 کوم او صدقه ورکنو باندې کې بیان دی جمعات بل چې راشي پاغه شپه منځل هم ناراضي ما سوته بالله غله صرف او صرف 10 روپے 50 روپے دا موږ جمعات کې نشو ورکو جمعاتونه چې جوړو چندر وړي خدای مو وکړه لارو کې موتا کټونه چولې دي ولې نو ور کوي څو بل کور چې جوړوم خې پیسې په لګوم د خدای په کور نه لګوم زویلا وعده کوم خې پیسې په لګوم د الله لار کې ونه لګول د خدای کور کې صدقه مې ونه کړله ډاکټر لکھ روپیا ورکوما د 200 روپیو صدقه نه کوم چې خدای د بیماری ختمه دمارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي الصادق المصدوق قسم په الله چې د پیغمبر خبر او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د خلی مبارک نه صوبه سي غدا الله د طرف نه هذا الله د طرف نه حضور پاک څه فرمای قسم په دې صحابه سرونه شیندلې د پیغمبر مبارک په خبره سرونه شیندل دغه ایمان نشته کا کمزور دی ایمان مال دولت وی شل خو صحابو داړو سخکارې دل نه د پیغمبر مبارک د خلینا به خبرونه وته لا نه وته چې مال برولو میدان کې به خو دا ولا الله رسول هغه ځان نه پیغمبر او داغه په بچو صدقه منه ده هدیه ډاله ولا وړي صدقه منه ده څوک سبا داونه وجدان لغواړي ماشاء الله او پیغمبر اعلان کوي ان اجري ما قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين زب تاسو ته دا سلګم په دې پیسې نه غواړم ګوره پیغمبر وایي ته جلالګم او دا بیان کوم او تاسو استا کوم او تاسو ته هدایت در کوم تاسو ته دین خدمت کوم پیسې نه غواړم ان ما اجر پچاره والله پیغمبر داغه بچي به صدقه نه کړی چاله غواړي صدقه چاله غواړي جماعت لغواړي چاله غواړي jihad لغواړي چاله غواړي مسکین لغواړي چاله غواړي فقیر لغواړي دله صدقه غواړي او صحابه بدانونه قربانول سرونه به قربان سرونه به شیندل سینې به غشو تنیولې ایمان مضبوطو نن سبا زموږ سال دی توبه بس تاسو یو نقطه وایم نو چې زمکه جوړ شو نو بیا فرشته الله ډیوټه مقرر کړې په دې ځمکه نو الله وته دې په دې ځمکه تاسو ډیوټه مقرر شوي وی الله دلته همغه عبادت کو بیت المعمور شتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لاړم نو یو کو په وم اسمان کې یو کوټه او بیت المعمور همې ولیدله او یا زرا فرشته پکې عبادت کوي او چې کمی فرشته پکې یو ځل عبادت وکړي تر قیامت پورې داغي نمبر برانه شي نمبر ډیر هل ته هم بیت المعمور کې الله عبادت ته وسکو نو د زمرود په کانی کې صرف د زمرود په کانی کې یو کان ټانکا په وندا پکې نو دی ورکو دا چې اوس کوم بیت الله رضا ځای وته خو بدلته کېره هغه کانی روړه بیت الله ته کې د خپل عبادت کوي دا لومبه فرشتو بیا الله پیریان پیدا کړي ځمکه کې فساد شروع کو نو بیت الله خدای پاک اوچت کو بیا حضرت آدم علیه السلام راغی هغه الله د غزه خو نو د غزه کور جوړ کړ بخاری شریف کې بلکې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه د بخاری په شرح قسطلانی فتح الباری کې لیکلي دي چې لومبه بیت الله آدم علیه السلام جوړ کړ څه خبره نشته خیر دی فرشتو به جوړ کړي لیکن د انسانانو په
حواله باندې لومبه انسان چې بیت الله جوړ کړی دی هغه حضرت آدم علیه السلام. فرشتي خو انسانان دوه ځله شو. شاعر وی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم، بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیہ السلام جوړ کو فغدا سے وادی د جبرانه سیلاب راشي نو بیت الله باندې براته نو دی بروانه ده. نو ابراهیم علیہ آدم علیہ السلام هغه چې کله روان شو نو بیا شیس علیہ السلام جوړ. د شیس علیہ السلام هغه چې روان شو بارانونو سره او سیلابونو سره نو د ابراهیم علیہ السلام جوړ. اسماعیل علیہ السلام وسره دی کانی رالی او هغه گدی او چې کله اوچت شو نو موږ نن سبا قوازه جوړو. د قوازه ضرورت پکې نو یو کانی دی هغه کانی باندې به ابراهیم علیہ السلام ولاړو. کانی بخپله وته لکه لفټ اوچتې ده بخپله به ورته اوچتې ده او د ابراهیم علیہ السلام د خپو مبارکو د ګوتې د بند عمره دواړو خپې پکې خښې دي پاکانې کې. مقام ابراهیم اوسم بیت الله سره خوا کې پروت دی نمونې دپاره پروت دی. څوک ګوري کاڼې کې د ابراهیم علیہ السلام د دواړو خپې نشانات پکې دي. اوس یې دې جانله ته وکړې شیشې ته ته وکړې خلک چې دي ورته ګوري. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دی ورته مونږ اوښه کار مو ورته آسان کړ سسټم مو ورته برابر کړ. ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله عبادت د الله دومره خوښ دی پیغمبر ته وی شابه د خپلو بچو د عبادت لپاره کور جوړ کړه. طواف والا دپاره بهر نه راتلو والا دپاره د مکې د باشندگانو دپاره رکوع والا دپاره سجدو والا دپاره بیت الله جوړ کړه. شابه وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. موږ بیت الله سره جوړ کړ چې خلک ورته بار بار راځي یو ځل نه بار بار او د امن ځای جوړ کړ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراهیم علیہ السلام ته چې بیت الله جوړ کړ आवाज وکړه چې خلک راځي حج لا یو الله आवाज وکم د دنیا زما आवाज به عراق کې خلک دیو ځای بل ځای دا به څوک اوري وې تا आवाज کوه رسون کې زهما تا आवाज کوه رسون او بلکې یوازې دا نه چې کم ارواح دا پلاګان پلارانو په وجودونو کې او د میندو په وجودونو کې او یو ځای بل ځای پراته دي غیله هم دا आवाज رسو. علماء لیکي چې आवाज یو کو نو ارواح او چغې کړي په کم ځای کې چې پراتو لبیک 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 یو ځلې ویلې دي یو ځل به ځي دوه ځلې ویلې دوه ځله به ځي. الله وایي مثابتن بار بار به والا راځي. الله وایي اعلان وکړه چې خلک راشي نن لیبرل څه وایي څه ضرور دی دا پیسې غریب مسکین له ورکړه. افسوس داسې قوم رو ځان ته وایي مسلمان د مسلمان یم جی لکه دا تو سوے دا تو خدا خبر کہ نہیں آپ سے میں اچھا مسلمان ہوں دستانہ خم مسلمان ہے. میں مولوی کیا چیز ہے مولوی سے اچھا مسلمان ہوں مولانا زخم مسلمان ہے تبلیغ والا نہ زخم مسلمان ہے زامستات ټول مولیان نہ زخم مسلمان ہے خو ګیره دې نشتا خم مسلمان ہے خو مونږ نه کې خم مسلمان ہے خو د قرآن احکامات پر ټوکې کې خم مسلمان ہے خو حج عمرے پورے خنداګانې کې خم مسلمان ہے مسله د پستر ګونه لیدا خم مسلمان ہے خور لور د مارکیټونو کې کولو ګرځي خم مسلمان ہے په لور د پابندي نشتا خم مسلمان ہے او لونه خور د عورت مارچونه کوي دې ته خم مسلمان وای. خم مسلمان څوک دی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. سچا مسلمان هغه چې د خدای او د رسول تابعداري کوي دې ته سچا مسلمان وای.
په خپل زستانه خو مسلمان ما دعوه نه کړی د خو مسلمانې زه د خدای نه سوال کوم چې الله تاسو دا ما د مقتدیان د ما دارونه او زه ټول خدای مو سوچه مسلمانان کړ خدای سوال کوم نو دا دعوی نه کوم د خو مسلمانې خدا لیبرل چې قربانې پر ټوکې کې دا پیسې غریب له ورکړه دا لیبرل والا حج عمره پر ټوکې کې دا بار بار حجونو نه خلک دي دا پیسې غریب له ولې نه ورکې ته نه دې ته ورکړه کنه چل ستان بچل زکول غوندي ستاسو حج نه دی خو عمره نه ده خوخه او بار بار ته نه دی حج عمره لا ستاله غوندي وګورو کنه تاسو نه غریبانو لا ورکړه ستا خورزا تا خور ستا لوټ ټول جیداد باندې دی ولا قبضه چولې ده ما د پلار کارخانه دی غونډه نیولې ده غریب لا ورکه او غریب لا ورکه او غریب د غریب تاسو سره سودار د غریب فکر محمد مصطفی سره صلی الله علیه وسلم د غریب فکر رب العالمین سره کم حق چې د خور لور دی او کم حق چې د گاونډي دی او کم حق چې په زکات کې دی او په صدقه فطر کې دی او په نورو سيزونو کې دی ورکه غریب لکه غریب پاتې شو راشه ما په مخلاړې وکړه باشورا کې یو شکره چوری دا د غریب حق د خور لور حق دی جی اختر یو 2 کیلو ټیمګي یو 2 کیلو روجي یو د خور لور حق جیداد د خور لور حق نه دی اخر دې کړي ونیو جیداد کور نجدا هم ازوی نه بهر کې ور کړي لور وسکه خور وسکه د خدای حق حضرت کاله لکاو یشل توله بکې د پلارې وشل توله کاله بکې پیندل تول بیا زکات تاسو ته کوي خاوند ته زکات خپل کار په زکات پر کوا کړ پیسې نشته زسو ته توله بخر کو استاد پلار مال فرض کو حقوق العباد مضبوط شه دې زمارو غوري تل زکات من یو خواکا حق العبد بل خواکا د بند حق دو پایی وی د ټانګې یو پای چینی ندی عبادات بم کې معاملات به درست ساته د بنده حقوق بنخره برابر بساته ایمان بساته چې روزي د الله په لاس کې د غریب حق الله سره د غریب حق پیغمبر ویل دا لیبرل برا چې په ټي وي وکینه کور کې ځان ته کیمرا لګولې ده هر سړی ټي وي سټیشن په کور کې لګولې ده 2-3 سالور د اردو کتابونه کتلې دي او بیا مولا ته خبرې نشي کولې د قیانوس ته جوړ شوی دی نه یار دا بار خلک عمره لذي حجونو لذي دا غریب لول نه ور کوي نه چې دا خلک لسته روپے په واده په لور لګي دا غریب لول نه ور کوي 10 لک روپے د دوی په واده په صرف په 15 لک روپے په شادي حال کې ډوړې ور کوي دا غریب لول نه ور کوي دا نه وای دا چې یو بنگله په حیات آباد کې او په شیخ ملتون کې او په اسلام آباد کې دا غریب لنه ور کوي دا کارخانه د پاسه کارخانه جوړو دا غریب لنه ور کوي دا لندن ته چکرې لگاو دا ملیشیا ته چکرې لگاو دا غریب لنه ور کوي او حج عمره تر ستر کې خلی کړی دي الله یجعلنا البيت مثابه للناس ما بیت الله دی لا جوړ کړي خلک به بار بار راځي یو ځل نه سو ځلا وایي لغونی بار بار مثابه للناس او الله ابراهيم عليه السلام ته اذن فی الحج اعلان وکړي خلق ته یاتو طالب دا خلق راضی پیاده بم راضی او په تب ساروی برازي مدل بډیر وګدي ساره بوته پلار لا غیر شي ټپ شي وي اعلان وکړه الله دا وای پیغمبر مبارک حدیبیه په سفر راغی عمره لنو اونشوا عمره القضاء کې بیا راغی حج بیا راغی جیرانی بیا راغی او حضرت عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق زوی هر کال به عمره لته کال به نه قضا کو د عمره او حج لبامته لیبرل بخپل کار کوي خو ما چې څوک आवाज اوري او څوک مې مقتدیان دي او څوک مې شاګردان دي دا سوال د الله نه کوم چې خدایا هر کال حج عمره له بوتلې چې د خلکو د سترګې په دا مورې برشي خدای دې مونږ هر کال بوتلې واستاقت دې خدای پاک راکړي نو چې بیت الله کله جوړای باغی ودرېږي نو حجر اسود لیله چې ورسید نو جبرئیل علیه السلام ته حجر اسود وخو
چې پلان کې ځای کې پروت دی دا د انسان د سر عمره کاڼی و دا یو وخت کې قرامتاو حمله کړی و په بیت الله نو دا ټوکلی شوی دی د انسان د سر عمره کاڼی و لس څیزونه حضرت آدم علیه السلام د جنت ته ځان سره راوړي یو پکې دا و لس څیزونه نو ځای ورته وخوی دا حجر اسود دخلته کېد دا تک سپین کاڼی و رسول الله مبارک فرمائی کان اشد بیاض من اللبن د پيونه سپینو سودته خطایا د بنی آدم گناهونو تور کړي دي ګناه داسې ځان ته راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي حجر اسود بیت الله کې خو کمالات دي ته بار بار مدا حضور پاک فرمائی حجر اسود استلام چې چا په حق وکړو په حق استلام یې وکړو یوازې ښکلول نه دي لرې ځای نه موته لاس اوچتولی شي نو د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي د دې حجر اسود به سترګي نظر به پې کوي جبه به وي او خبرې به کوي او هغه چا چې د بیت حجر اسود استلام یې کړی دی د الله په دربار کې د قیامت پر ورځ به هغه له ګواهي کوي چې الله ستا په نوم د مې استلام کړی دی العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما دا نه وي چې یوه عمره وکړه پیغمبر وایي پیغمبر خبره کوم مبارک صلی الله علیه وسلم او یو عمره دې وکړه ورپسې دې بله وکړه منځ کې ګناهونه ختموي تابعوا بین الحج والعمرة پیغمبر مبارک فرمایي حج یو عمره وکړه عمره دې وکړه حج ورپسې وکړه دا نه وي چې یو ځل وکړه بس باقي پیسې غریب له ورکوه ډېره ښه ده یار مونږ خو دا نه وایو غریبانانو سره مدد کول پکار مون خدا نو چې په ګاون کې دی غریب دی او ډېر فقیر دی او مسکین دی یا کونډه او رنډه ده دا خیر دی حج دی فرضي کړی دی زخه چې وسغه غریبانان مجبور دی دا نفلي حج په ځای باندې ورکول خیر دی مزه خوا کې دی کونډه ده او رنډه ده او غریبانان دی او محتاج دی یا لوري ودیږي او پیسو درک وسره نه لګي خیر دی عمره دی کړی دا مزه دا پیسې غیله ورکا مونږ داسې وایو چې د غریب خو د بیت الله او د عمره او د حج سپکاوي به نه کوو هغې نه خدا خله دا به نه وایو خلکو په نظر کې به د بیت الله او د عمرې توهین نه راولو سپکاوي به نه راولو بېعزتي به نه راولو بله وایه خلکو ته چې غریب سره مدد وکړه مونږ هم د اعلانونه وکړه سخت کال خلک حجونو له نه تلل پابندو د وجې نه عمره د رمضان خلک لا نه لل د دې کورونا د وجې نه مونږ هم اعلان وکړو چې خدای مو بخښه دا پیسې غریبانو له ورکړې کونډه ورکړې قسم دی که چا بدځواني زم ورکړي مړاسې خبرې بشیر جان څه دی خیال دی تا ته پته راکړه تا له چا درکړې دغه دستیان دا نه غټ مسکین بل کم دی دومره غټ مسکین دی ما ته دوا راته وکړه چې خدای پاک راله دغه راکړي فیلډر راکړي نن راته وي نن فیلډر مې خدای دې پراډو درکړي فیلډر کې ته ځای کې دغه مې ورته سار وي مې هغه فیلډر به راته خیرې کړي چې زه به بلا دې اړولی تا فیلډر نه وړي تا به پراډو وړي دا له به پراډو دوا کوم نو غټ مسکین دا وانه چې الحمدلله پراډو والا مسکین نو دله چا 2 روپۍ ورکړي د مارونو صدقه په خپل ځای بالکل د تاسو دین مسله وایم خوا کې لور ده خورزه ده ماما لور ده ماما ده ترو خاوند ده گاوند ده مسکینان دي لوري ودی کې پیسې وسره نشتا مریض وته پروت دی د کینسر مریض دی بالکل چې فرضي حج دی کړي دا نفلي اغیلا ورکا ډیره فائدہ ده عمره دې کړي دا باقي اغیلا ورکا ډیره زیاته فائدہ ده مونږ وایو چې مونږ دا خبره د لیبرل خلاف ده چې هغې مطلق دا نه وایي هغې وایي نه پیسې دې بې ځایه ضایع کوي عمرو له عمرو ته څه ضرورت دی پیسې بې ځایه هغې د عمرې توهین کوي د حج توهین کوي او منځ کې غریب له څوک ورکوي یا منع که وی نو څوک یې نه ورکوي د مارونو نو بې ابراهیم علیه السلام چې کله جوړ کړ دعا به یې کوله د الله عبادت چې سړی کوي اذا فرغت فانصب د الله نه دعا کوه عبادت صلات توبه 2 رکعات منځ کا الله نه سوال وکړه یا الله زما ګناهونه معاف کا صلات حاجت بیا د علماء نه زکه 2 رکعات منځ کو بیا دعا وکاو د حاجت لپاره یو دعا رسول الله مبارک لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ولا دعا مشتا لیکن خیر اسم د الله حمد وای پر رسول الله مبارک درود شریف رستم درود شریف او دعا وکا عبادت نه پس په دعا الله خوشالي
زمون حاجت دے حاجت روا او پورا کون کے رب العالمین دے. 2 رکعتوں کا حاجت لسوالوں کا گناہ دے دا. رسول اللہ مبارک کے صحابی راغ اللہ رسول غرق شما تباہ شما فکین بیا راغ اللہ رسول ډیر لوی گناہ میں کرے خدای حکم پا ما جاری کا وی منگ سر دی منز اوگا کنا وی او وی بس گناہ دے خدای ختم کرے دا منگ سر دی منز نو کرد گناہ ختم. منز ډیر لوی دا برکت شے دی گناہ ختمی حاجت پہ پورا کی گی وہ یرا منز لک کلی منز کاوے دانا چې په مانزو درېږي او وستن میں 500 کنه میں شلو کړل او نو هیڅ څوک دنه خبر نه چې دا مون سنگ منځو داس روز دی وکړه په قلارو په اطمینان لګ منځ پکار. اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل چې پلار وزوی د بیت الله شریف دنیا دونه او چتاول نسوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله تاوریدن کې خدایا تو خبرداری دے انسان پا عمل اللہ زمان دا عمل قبول کے. گوردلتا سوچ کوئے عبادت چکے عبادت کے دن نم دا اللہ نا سوال کو من پہ عبادت کے دن نم کو اغا سوال کے چکم رسول اللہ مبارک من تخود لے دے اہدنا الصراط والمستقیم دا پا منس کے دن نا سوال دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا چه آخر کے وے یا ربنا ظلمنا انفسنا چه پا آخر کے وے رب اجعلنی مقیم الصلاة سوک دا غوی دا پا منزه کے دن دا دا منگتا رسول اللہ مبارک خود لید او دا منزه نا پسم دعا کولش دینا معلوم شو. دویم سر کلچ عبادتو کے نبی آوے خدای دا قبول کے دا ٹکے پہ کتا سوائے نکر دا پا کے وائے کلچ منزو کے عبادتو کے توافت کے تلاوتو کے ہر عبادت جو کے ذکر نور پسی بداوائے چی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم او کدا الفاظ در تنیت وی اللہ توریدن کے تو خبرداری تم عبادت بدے ورید لے دے دما فحال خبرداری خدای دا قبول کا دا بوائے خواہ تو خبر اور رسی دے کن چی قبول شی بیا بدعا کر لے گی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدای توریدن کی دمو خبره چې پکوټه کې دنه مواس کوته اوري او دما په حالت باندې خبردار اغینا پسوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك منگ سوائیو منگ کی عبادت منزو کو ارز خدای ماں وقی مور پلارو دادا کرنا یا خدای مال خڑیر مال راکی خڑیر دولت خدای چی بس کیا غدا بیجگر مولی سیب خبر بیجگر مولی سیبی او خدای سوال کو اغدا لیلت القدر شپاوا اغا لیلہ شپیتا ہوئی نو اغا لیلت القدر ونو خاص ٹیم کے سوال کو یا خدای پاکا چی بس سارا پاسم چی دا خاون میں دا سرو زرو مولی ہوئی او لگ لگ تیرا شکوم او خرصو میں کدی بشیر جان نا خدای جوڑ کو اللہ کرانا بلدش پاہدی شو دا سوال دا اللہ نو گورا قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی ہماروں منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق بعض خلق صرف دنیا کو والے خیر کے بے سمنی ورکی اللہ دنیا کو آخر کے بے سمنی دوالا غوالا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدای دنیا او آخر دوالو کی خوشحالی دوالو کی استاد رضا شے او دا آخرت قبر عذاب نو ساتے. ابراہیم علیہ السلام دنیا تا محتاج ہو لیکن التسوئی ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدای مو زمان دا بچے ستا تابیدار جوڑ کا دا کل سوال دیکھر وقتا تابیداری ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک او زمان اولاد کے بھی اوڑا پیدا کا جستا تابیدار ہے وارنا مناسکنا اخرای منتدى حج یاد عبادت چلونا اخای ماشاءاللہ ٹول سوال تو گورا وتوب علینا اللہ پا منگ دخبل رحمت سرا رجوع کا انکا انت التواب الرحیم خدای تپ انسان باندی رجوع کے انسان تپ خ نظر گورے رحم کو ان کے پروردگارا نو گورا دا سوال بدا خدای نہ کو خواہ کہ اللہ منگ تابیدار جوڑ کے قبل زمانگ بچی تابیدار جوڑ کے دا سوال با اللہ نہ کوئے
خدای مونږ باندې در رحم په نظر رجوع کې، در رحم په نظر مونږ ته وګورې. دا سوال. او بیا څه وایي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. تر درېم سوال ته ګوره، دنیا پکې وښایه ماته. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای هم د دې بچو نه یو پیغمبر پیدا کا. ګوره پیغمبر څه لغواړي چې د خپله فرمایي، خپله ذکر کوي. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، چې ستا کتاب ورته لولي، ويعلمهم الكتاب و پاغیه پیئی والحکمت و سنت د حالات په تناظر کې د ضرورت مسائل و تخی ويزکیهم لم ولد پاک کی تزکیه د عقاید و باطلونه د اخلاق ذمیمه و رذیلونه تصوف دا ذکر او دا الله الله دې سره د زړه زنګ ختمېږي. انک انت العزیز الحکیم. خدای د ډېر لوی غلبې خاوند دی، بېشک د ډېر لوی حکمت خاوند. دغه دعا وکړه الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء ابي وفي روایت جدي ابراهیم. زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم، هغه چې کوم پیغمبر غوښتی دی هغه زه یم. د عیسی بشارت علیه السلام ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم زه وی. بالکل دغه بیت الله شریف چې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جوړ کړ او طواف یې ته او ګیر چاپیرا او حجر اسود نه شروع کړ، په حجر اسود یې ختم کړ. او حجر اسود دا چې سړی مخامخ شي ګناه ته راکاږي د انسان نه، او بیت الله شریف ځان له برکت ځای دی. هغه کوټه ده چې د ټولې دنیا ورته مخ دی. هغه کوټه ده چې غریب دی او کمالدار دی یو شان ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې غریب دی او کمالدار دی په یو جامه کې ورته تاویږي. هغه کوټه مبارکه ده چې انسان ورته اسیم وګوري ایمان په تازه کوي. یو واقعه درته وایم د بیت الله شریف. یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یهودي دی او که خاوند عیسائی دی، خو خیر دواړه غیر مسلم دي. دوی وایي چې موږ د امریکې نه هغه ځای نه مو ټرانسفر وشو، لکه ډیوټي په جده کې ولګېده. جده کې جده یو 100 کیلومیټر هغه زمانه کې خو 76 کیلومیټر جده او اوس خار لږ کولاو شوی دی، بندرګاه جوړ شوی ده. نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویشته کې مکرمه نه کم د چې خلک عمرې حج لدونو په جده باندې پخوا بحري جزونو کې تللو، هوایي جزونو کې. نو جده کې ترتیب کوم نه ډېرې زیاتې هلته زموږ تقرري وشوه. موږ به بار داسې وتو بازار کې هم چکر لګو نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې چولې دي او ښځو هم سپینې جامې چولې دي او سړو هم 2 څادرې ځان نه تو کړي وي او سر یې سرتوري او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وایي که نه اوازونه هم کوي. یو ځل مې خاوند ته وی چې سړیه دا څوک دي؟ دا په مسلمانانو کې کم قوم دی؟ دی خو کېړی میړی چولي چپل او سر یې سرتور دی او 2 څادرونه ته وکړې او ښځو مخصوص لباس مخ کاره و. دا کوم قوم دی؟ لکه هر مذهب والا کې یو قوم وی. خاوند وایي چې نه دا دوی کې قومي خبره نشته، دا دلته کې د دوی یو میله لګي کال کې یو ځل پرې مکه کې تهوا میله. نو دوی چې هغه میلې له راځي نو دا لباس اچوي او دا چغې وایي چې څوک هم دې میلې له راځي. نو د انګرېزان خو دغه شوقیان دي رسېل وي. ما دې خاوند ته وي چې دې میلې له نه ځو مسلمانانو وی نه، په هغې پابندي ده، په هغې باندې غیر مسلم نه پرېږدي هغه کلي ته. او واقعي چې کله بیا الله بوځي نو هلته بورډ لګېدلی دی. نو په هغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین، نو انټري فار نٹ مسلمز. چې کم غیر مسلم دی نو هغه به دلته نه داخلېږي، نو هغې په بل طرف ته وایي صرف مسلمان به داخلېږي. نو زه هلته د الله شکر ادا کوم، شکر دی خدایه چې مسلمان یم ربه چې بیت الله ته خو ځو. نو ما ته مې خاوند وایي چې دلته غیر مسلم نه داخلېږي. وی ما ورته چې موږ څوک وجدي خو نه دا لباس به واچو کې وپېژندو واپس به هم کي او که ویې نه پېژندو ور به شو. وی ما هم د هغه
خزو پشان سرنا سپین رومال تاو کو بورقه مې واچوله او زما خاوند مغه دوه صادرې واچولې. ټیکسي مونږ و چې مونږ مکې ته ځو، وی ټیکسي کې کېناستو په لاره وړو چاته پوښتنه نه مکې ته لاړو. اوس میله کې ګورو چې څنګه میله ده د مسلمانان. وی چې هلته لاړو نو هلته کې خلک چې کم فاتلل مونږ هم ورپسې تلو، نو یو دروازې وې د هغې ور دننه شو، مونږ هم دننه شو. په دروازو تلل، یو برنډه وه، په برنډه کې برنډې نه لاندې کوشو، بله برنډه وه، بله نه بله وه. هغه زمانه کې 4-5 برنډې وې، اوس شکل د جومات بدل کړی. وی لاندې یو میدان هلته ټول خلک کوزېږي، مونږ هم کوز شو. وی میدان کې چې مو کتل یو کوټه ده او پې توره ټوکړه د پاسه پرته ده، تور غلاف، او دا ټول خلک هغې نه تاویږي. وی مونږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو دا څه مسله ده، دا دې کې وی مونږ وی که په دې کوټه کې چېرته چا قبر دی، خلک دې قبرونه دي او دا مسلمانان جوړ دي، قبر نه تاویږي، دې قبر نه به څه غواړي. سبا خو قمقل خلک د قبرونو نه غوښتنې کوي، حالانکې غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي. خلک تاویږي تاویږي تاویږي. وی اوس مونږ سوچ کوو دې کوټې ته ګورو، زه ودرېدم یو سا غاړې ته او زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده، دا انګریزه ښځه وه یو دا خاوند دی. وی چې ودرېدو او دې کوټې ته مونږ کتل، مونږ خو دا د دې سره سم وی او دې کې به چا قبر یا څه وی معلومات به الو، خو چې اوس ما کتل نو زما باندې د داسې اثر پرېوت دا ښځه وی چې زما دا سترګې نیغې نیغې دې کوټې ته مخامخ دي. بس یو ناشنا اثر په ما پرېوت او دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم او د دې کوټې سره مې او بس تعلق بس روان شو او د دې کوټې دا اثر مې په دې اړه په دې سترګو نړه ته روان دی او یو کیفیت د زړه بدلیږي، اوس لګیا دی انقلاب دننه روان دی او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نه نشم اړولی. یو اثر را باندې پرېوت، یو نفسیاتي اثر، یو دینی اثر، یو روحاني ارث چې ورته وایو، یو کنیکشن زما ولګېد د دې کوټې مبارکې د وجې نه. او زه ورته نیغ نیغ ګورم داسې سټ اړوم چې خاوند ته وګورم، وایي دومره مې سټ نیغ ده چې سټ مې تاویږي هم نه. زړه کې وایم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده، دا هوامه کوټه نه ده، دې کوټه کې خو څه چل دی، دې کې خو څه کشش دی. انګریزان خو خدای مني، ګاډ ورته وایي، الله مني. یهودیان هم خدای مني، ګاډ ورته وایي، الله ورته وایي. مونږ وایي دې کې خدا الله تعالی څه خاص شی دی په دې کوټه کې. دې ته ګورم او ناګانه مې زړه نرم شو، د زړه دننه دنیا بدله شوه، انقلاب زړه کې راغی او سترګو نه اوښکې روانې شوې او ما ته دا ښکاري چې دا کوټه رښتونې هر شی چې دی خو داسې رښتونی شی دی. بس پیډې سات سترګو نه اوښکې ځي او خلک چې چغې وي هغه اثر هم را باندې کېږي. هلته کې خلک لګیا دي چغې وي، هلته خو ټوله دنیا لګیا ده خدای ته. او ته به پوهېږي که په هره ژبه کې دی خو چې تاویږي او چغې وي او سترګو نه اوښکې بهېږي، ته به پوهېږي چې دا الله ته جاړي، ځان له سر کوي، د جړا سر جدا دی. بیا ستا مخکې یو سړی الله ته جاړي، که ته ډېر سخت دله مې خو ستا په اړه به خامخا هغه اثر کوي. لوړ دنګ دی او که لنډې دی او که ښځه ده او که سړی دی او که بوډا دی او که کمزوری دی او که بادشاه دی او که ګدا دی، یو شان تاویږي او ډېر پکې جاړي او ډېر پکې. ما طواف کوی او بوډا غوندې بابا و، هملې داسې ټیټه وه، ناشاده ملا ټیټه وه بلکل او کونټۍ ورسره وه او ده به وې بوډا او داسې غریب ګرځېدی نه شو، ده به الله 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 بل څه وې نه. نو ما خپل یو مزل ته مې راشه، مې د ده دا چغه به خدای نه قبلوي. دې غریب د کم نه راغلی دی، دې خو د ګرځېدو هم نه دی، دا اواز به الله نه دا به الله نه قبلوي. قسم د الله په ذات دی، الله د مور نم په خپلو بندګانو ډېر رحم کوونکی دی. خو مونږ الله سره نشم ویلی درته، مونږ مستی کوو دا به ووایو، مونږ جماعت پورې، ګیرې پورې، پټکي پورې، شریعت پورې، اسلام پورې، شعائر الله پورې داسې خبرې خولې نه وباسو چې هغه د مستۍ خبرې دي. رڼو قبر لځو، الیه ترجعون، اخیري زمونږ تلل رب العالمین لدي. خلقو د الله په نوم قسم په خدای څه نه دي کړي، هغه مقدس خلق چې د هغې په ایمان خدای مونږ له نقشه جوړه کړې ده، د الله په نوم یې سرونه نه دي ورکړی، بچي نه دي قربان کړی. الله سره مینه دی خدای زمونږ پیدا کړي. بهر کې زما ورونو
دا خلک تاویږي جاړي چغې دعاګانې چې لاس پورته کړی څوک څو وي چې لږ سات تېر شو ما داسې دې خاوند ته وکتل داسې سټ مې راته وکړو وي دا خاوند مې اوس جاړي یو شان بق بق دی بیت الله ته ګورو جاړي ما د مړې سړی څه محسوسې وي ما ته وي ښځې ته څه محسوسې وي ما ورته چې زه خو دا محسوسوم چې دا کوټه هر څه چې دی خو دا رښتونی شی دی ته څه وې زه هم دا ویم چې ښځې زه خو دا محسوسوم چې دی کوټې والا دین هم رښتونی دین دی زه هم دا محسوسوم سړی څه کو یاره د دې دین کې داخلېږو بس دا خو سړی ځان ته راکاږي لکه د مقناطیس دی خو زموږ په زړه کې انقلاب راوستو دا خو موږ په ټولو په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي د خلک خو الله ته تابعېږي او چغې صرف الله ته وایي صرف الله یادوي د دې زړه کې الله پروت دی د دې زړونه د الله کور دی د مسلمان زړه سړی پکې داخلېږو نه بالکل یو کس ملکه Do you know English پیژن انګریزي باندې پوهېږې او پیغام دلته راشه یو خبره درته کوو زم کافر دام کافر ده کافر دی مونږ په یو بل مقصد راغلی وو تماشې له مونږ وی دا به یو میله هغې کې شرکت به وکړو خو بس مونږ ته اسلام او کلمه وښایه مونږ مسلمانېږو هغه سړی راته هلته کلمې طیبه شهادت په هغې یې پوه کړو بیت الله په مخ کې او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم هلته دا ښځه وایي وایي که دنیا تاسو چاڼ کړه نو پیدا به نه کې زه او زما خاوند هغه خلک یو چې صرف د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی جعلنا البيت وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دا کور پاک وساته عبادت والا دپاره دا کور نه دی ابراهیم هم دعا کړې ده الله وی دا امن دی د اطمینان د سکون دی بار بار به خلک ورته راځي بهر کې فرشتو بیا آدم علیه السلام بیا شیث علیه بیا ابراهیم علیه السلام او هغې نه پس بله جمعه که الله جون راکه دا باقي د بیت الله شریف او د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق څه خبرې دا بله جمعه درته بیان کړم یا الله مونږ ټول بیت الله له بوتلی الله زمونږ په نصیب او په تقدیر کې د بیت الله حجونه ولیکې حج نه حجونه ولیکې او عمرې ولیکې الله مونږ له دلته موثره کړي چې د غریبانانو مسکینانو فقیرانو امداد وکړو او غریبانانو د فقیرانو مسکینانو ته الله ربې خدای ته د غیب نه د هغې مدد وکړي خدای چې څوک بېکسه دي بېوسه دي ته مدد وکړي د حلالو پراخه روزي وله ورکړي قرضدانان د قرضونو نه خلاص کړي الله ستا لاس کې هر څه دي خدای چې مالدار له دې ورکړي د غریب له یې هم ورکړي خدایه زمونږ په زړونو کې خپل محبت واچوې د خپل حبیب محبت واچوې د خپل بیت الله محبت واچوې د خپل قرآن محبت واچوې د خپل اسلام د علو د لوی شان محبت واچوې خدای زمونږ زړه مه غافل کې خدای زړه په ذکر آباد کې لاسونه م په تسبو کې آباد کې او خدای سترګې م د قرآن په تلاوت باندې روښانه کې الله چې څومره بیماران دي شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي زم لږ جوړ نه یم بیمار یم ما ته هم دوکړي چې الله راله شفا راکړي کور کې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي او چې څومره پریشان حال دي پریشاني الله په خوشحالو باندې بدله کړي مردگان د مسلمانانو رب العالمین وبخښي مغفرت یې نصیب کړي دلته زمونږ په دې کوډیګرام کې امان الله صاحب او د عبدالحق کاکا ورور وفات شوی او نن زمونږ په رسول خان کاکا کورونو کې یو زنانه و زمونږ د ارشاد دي ترور و د خانشاد دي خور وه او بچو نومونه خو یې ماله نه راځي هغې ته هم د مثال جنازه هم کړې ده دعا کوي چې خدای پاک د دواړو مغفرت نصیب کړي الله یې وبخي زما والدې صاحبې د زما ترور دپاره دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي ستاسو څومره مردګان دي خدای دې وبخي او ډېر مسافر زما دا بیان په بار ملکونو کې اوري هغې دپاره دعا کوي مسافر ډېر محتاج دي چې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي الله د پریشانونو وساتي الله روزګارونو کې برکات واچي